السلام علیکم ملګرو د پاکستان تحریک انصاف فالوورز لپاره ډیر غټ بوري خبر راغلی د عمران خان حواله سره. عمران خان ته په سایفر کیس کې سزا سنو شو. عمران خان سره شاه محمود قریشي ته هم سزا سنو شو. څومره سزا په خته د دینه پس په د عمران خان وکیلان د سزا نه پس په د عمران خان وکیلان سم منصوبه بندي صلاح عمل بوي. اغه نه علاوه عمران خان ته ګوره یو طرف ته سزا ملو شو. اغه نه علاوه هم عمران خان یو ډیر زبردست پیغام د خپل کارکونانو د پاره او د خپل د پی ټی آی امیدوارانو د پاره جاری کړی دی. هغه څه پیغام د پاغي باندې هم ډیټیل سره خبره کو. خو عمران خان ته ګور الله پک دومره غټه سینه ور کړی دا چې دومره غټه سزا اغله ملو شو او هغه نه باوجود هم هغه ډیر پازیټیو پیغام جاری کړی دی. جی مکمل ویډیو ګورئ او مخکې ضرور شریک کړئ ملګرو سره ځکه عمران خان بار ملګری هم ته پوسټ کوي د عمران خان حواله سره. اوس عمران خان ته په سایفر کیس کې جی سایفر کیس کې اډیالا جیل کې به خصوصي عدالت لګیدو چې د دې جج چې کومو جج ابو الحسنات اوس د جج ابو الحسنات په سربراهي کې عمران خان باندې لس کاله سزا چې کوم دی لس کاله کیر سزا او شاه محمود قریشي له هم لس کاله کیر سزا چې کوم دی په سایفر کیس کې په دواړو باندې وخته. جی اوس لس کاله کیر سزا هو په عمران خان باندې وخته. خو اوس په د عمران خان وکیلان مطلب څه کوي د غیر راتلونکو لایحه عمل څه دی. د عمران خان وکیلان چې کوم دی اوس دغه سزا چې کوم دا په های کورټ کې چیلنج کوي. دغه فیصله چې کوم دا د خصوصي عدالت کم چې په اډیالا جیل کې د جج ابو الحسنات په سربراهي کې لګیدو دغه فیصله بوز د عمران خان وکیلان راخلي او په های کورټ کې به چیلنج کوي. های کورټ نه پس بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. کچره های کورټ کې دغه فیصله ریجیکټ شو یا د عمران خان خلاف راغه نو هغه نه پس بیا د عمران خان وکیلان سپریم کورټ ته ځي هغه کې به دغه فیصله چیلنج کوي. جی مطلب لس کاله کېر سزا په عمران خان باندې وخته. خو لا د کې لوز هم ټیم شته دی د کې لوز هم نور کاروایان پاتري دا خو د هغه طرف نه سزا وخته. اوس دې طرف نه چې د عمران خان کوم وکیلان دي ای بخامخه اپیلونه کوي درخواستونه بر دغه سزا خلاف ور کوي. جی دینه علاوه عمران خان د دغه سزا نه مطلب د نن په دغه سزا وخته او هغه نه پس میډیا سره خبرې کړې دي کوم ته چې کم پازیټیو پیغام ورکړی دی نو په هغه باندې خبره کوي. جی عمران خان ویلي چې تاسو پر امن اوسئ څومره هم زما فالوورز دي څومره هم د پی ټی آی کارکون دي امیدواران دي تاسو پر امن اوسئ او 8 فروری باندې تاسو ضرور روزئ او د خپل ضمیر مطابق سوچ وکئ. وټ کاست کول نه وټ پول کول نه مخکې تاسو سوچ وکئ او بیا وټ پول کوي بیا وټ کاست کوي. جی او مطلب قانون په لاس کې ماخلی مطلب که په ما باندې سزا خيږي 10 کاله خيږي 15 کاله خيږي عذاب ویګا قانون ویګا زما وکیلان ویګا کارکونانو ته زما دا خواسته چې تاسو وټ کاست کوي صحیح فیصله کوي د صحیح کس چناو کوي او کېټ چې کم دی هغه په ما باندې خته دغه هیڅ خبره ده هیڅ خبره نه ده. او کارکونان چې څومره هم دي د پر امن اوسي داسې احتجاج نه کوي چې قانون په لاس کې والی د قانون خلاف تینزي. دا عمران خان د جیل نه ګوره لس کاله کېر سزا په وخته او هغه باوجود هم عمران خان دومره یو پازیټیو پیغام چې کم دی خپل کارکونانو ته او خپل امیدوارانو ته مطلب پیش کړی دی. جی دین علاوه عمران خان مطلب یو غټ حوصله والا مالک ته کدا شر یو بل سړی و تاسو نواز شریف وګورئ چې کله هم گرفتار شوی دی ډیل کړی دی او وطن پرېخې دی. عمران خان د څومره وخت نه گرفتار دی تر اوسه پورې د ډیل حواله سره هم خبرونه راتل خو هغه لګیا دی مقابله کوي د خپل کیسونو او ځنه ته ختم زموږ په دې وطن کې کما پکېد خيږي قسم کیږي زبر هغه فیصله کوم خپل ډیفنس په اخر پورې کوم. جی په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر زیات مننه. جی والسلام.